بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الفعل وهي أربعة. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون ويختص بالمفرد الصحيح غير المخاطبة. فدي فصل کے مصنف دی اعراب په اعتبار سره د مضارع اقسام د تبینوي. ٹھیک ده کنه؟ نو اعراب په اعتبار سره مضارع په څو قسمه ده؟ په څلور قسمه ده. په څو قسمه ده؟ په څلور قسمه ده. ٹھیک ده کنه؟ اول قسم څه شي ده؟ چې رفع په ضمیر سره وي، نصب په فتحې سره او جزم په سکون سره وي. او دا اعراب خاص دي د مفرد صحیح غیر مخاطبه سره. مفرد صحیح غیر مخاطبه سره. مفرد ویل نو تسنیه جمعتی او وتل. مفرد څه وتلو؟ تسنیه جمعتی او وتل. صحیح ویل نو غیر صحیح ته وتل. او غیر صحیح نه مراد د نحیون په نسبت شي دا چې په لام کلمې کې حرف علت نوي. ٹھیک ده کنه؟ نو ناقص ته وتل کوي او کا یی وی. صحیح نه څه وتلو؟ غیر صحیح پته چې ناقص یی ووی اون الفی داتي وتلو. ٹھیک ده کنه؟ پوښ خبره باندې ځکه چې دی عرب شوتا الروان دي او غیر مخاطبانه څه وتلو؟ واحد مؤنث مخاطب صيغه وتلا ځکه چې عرب مرستو الروان دي. نو ځکه مصنف دې کې داتي او وکړو. ٹھیک شو لکنه؟ نو تقول هو يضرب ولا يضرب ولم يضرب. ٹھیک ده؟ هو يضرب مرفوع ده. ٹھیک ده کنه؟ نو پس سره ده زمي سره. لا يضرب منصوب ده. نسب پس سره ده. ولم يضرب مجزوم ده. جزم پس سره ده. سکون سره ده. فصل في اصناف اعراب الفعل. فصل دی فعل دی اعرابو په اقسامو کې وهي أربعة وتسلور دي. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون ويختص بالمفرد الصحيح وده خاص دي المفرد صحيح غير المخاطبة غير مخاطبة سرا. تقول هو يضرب ولا يضرب ولم يضرب. والثاني دویم قسم دی اعراب اغا رفع په اثبات نون سرا او نصب و جزم په حذف نون سرا. او دا اعراب خاص دي د تثنیه سره د جمع سره. جمع مذکر ښه تثنیه او جمع مذکر او مفرد مخاطبه سره. ٹھیک ده کنه؟ خوش وي. دویم قسم د اعراب وسدا چې رفع په اثبات نون سره او نصب و جزم په حذف نون سره. او دا اعراب خاص دی د تثنیه سره جمع مذکر سره واحد مؤنث مخاطبه سره. او دا صحیح او کا غیر صحیح وي. صحیح او کا مطلب څه شول؟ مطلب دا شو چې دا اعراب ناقص واوی په تثنیه جمع مذکر او واحد مؤنث مخاطبه باندې به مرسي. ناقص یی تثنیه جمع مذکر او واحد مؤنث مخاطبه باندې بمروسی. او ناقص الفی په تثنیه جمع مذکر او واحد مؤنث مخاطبه باندې بمرسی. او د صحیح په تثنیه جمع مذکر او واحد مؤنث مخاطبه باندې مدایره برسی. پوښ په کبه ونه شوې. پوښ به کنه؟ لکه هما يفعلان تسنیه مثال دا حالت رفیقی. هم يفعلون جمع مثال دا په حالت رفیقی. وانت تفعلین دی واحد مؤنث مخاطبی مثال دا په حالت رفیقی. لن يفعلا لن يفعلوا ولن تفعلی. لن يفعلا دی تسنیه مثال دا. ٹھیک ده کنه؟ په حالت نسبی کې. لن يفعلوا دی جمع مذکر مثال دا په حالت نسبی کې. او لن تفعلی دی واحد مؤنث مخاطبی مثال دا په حالت نسبی کې. ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی. لم تفعلا په حالت جزمی کې دی
تسنیه مثال ده لم تفعلوا په حالت جزمی کې دی جمع مثال ده ولم تفعلی په حالت جزمی کې دی واحد مؤنث مخاطبی مثال ده پوه شئ په مصنف چې کوم مثالونه ذکر کړی دي دا سب د صحیح مثالونه دي شي مثالونه دي صحیح مثالونه دي ٹھیک ده د ناقص ووی مثال بس شي شوي په حالت رفع کې د تسنیه مثال د سنه ناقص ووینا هما يعزوان وناقص هنا هما يرضيان ناقص يرميان هما يرميان ٹھیک ده کنه پوه شو او په جمع کې بچ شي د ناقص ووی مثال په جمع کې حالت رفع کې هم يغزون ٹھیک ده کنه دا معطل ووی شول معطل ووی مثال هم يغزون شي د ناقص ووی مثال به يرمون شي في مثال به يرضون شي ٹھیک شول کنه پوه شو او مؤنث یګي مثال به شي لکه انت تعزينا انت ترمينا وانت ترضينا پوه شو په خبره باندې دا د حالت رفع مثال نشو او حالت نسبی کې بچ شي او جزمی کې دوړو کې په ځبان دي لکه لا يغزوا ولم يغزوا ٹھیک ده کنه دا د نقوي مثال شول ناقص یی مثال بچ شي لکه لا يرميا ولم يرميا او دې حالت د ناقص لپی مثال بچ شي لکه لا يرزيا ولم يرزيا د په نسبی او په جزمی کې دا مثال نشولو پوه شو په خبره باندې په دوام باندې پوه شو الثاني ان يكون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحسبها ويختص بالتثنيه والجمع المذكر المفرد المخاطبه صحيحا كان او غيره تقول هما يفعلان وهم يفعلون وانت تفعلين ولن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلي والثالث بسم الله متوي كان والثالث ان يكون الرفع بتقدير الذمه ونصب بالفتحه لفظا والجزم بحذف اللام دریم قسم د اعراب څه شي دا چې رفع په تقدیر د ضمیر سره وي رفع په څه سره وي په تقدیر دین ضمیر سره ٹھیک ده او نصب په فتحه لفظ سره وي او جزم په حذف لام سره وي او دا قسم اعراب خاص دي د ناقص یی سره دا قسم اعراب خاص سره ناقص یی واوی سره ٹھیک ده کنه دا قسم اعراب خاص دي ناقص واوی او یی سره ٹھیک شو کنه خو تسنیه او د جمع او واحد مؤنث مخاطبینه علاوه چی ښه ٹھیک ده کنه پوه شئ یا داسې وایي چې دا قسم اعراب خاص دي د ناقص یی او واوی مفرد سره څه سره یی مفرد نو چې مفرد مو وي نو تسنیه جمع او واحد او مذکر مخاطب ته وتله مؤنث مخاطبه ٹھیک شو کنه پوه شو نو دا قسم اعراب خاص دي د ناقص یی او واوی خو هغه ناقص واوی چې تسنیه هم نوي جمع مذکر هم نوي او واحد مؤنث مخاطب هم نوي هغه څه خاص دي لکه تقول هو يرمي ويغزو ولا يرمي ويغزو ولم يرمي ويغزو څلورم قسم د اعراب دا چې رفع په تقدیر د ضمیر سره وي نو غره په پوسو مثالونو کې پهلا هو يرمي ويغزو نو رفع په تقدیر د ضمیر سره ده تقدیرا ده په لفظونو کې مذکوره نه ده لا يرمي ويغزو ورو کې څه ده نسب په فتحي لفظ سره ده ولم يرمي ويغزو يرمي نه یا حذف کړي د لام کلمه ټیک شو کنه ويغزو نه لام کلمه واو حذف کړي لام کلمه ته حذف کړي دا او شي په خبره باندې کپوی نشو به والرابع صدرم قسم ان يكون الرفع بتقدير الضمه والنصب بتقدير الفتحه والجزم بحذف اللام صدرم قسم دادا چې رفع په تقدیر د ضمه نصب په تقدیر دی فتحه سره او جزم په حذف اللام سره وي او دا خاص دي ناقصي الف سره ٹھیک ده کنه دوټول ناقص وروړای دا او په ولا کې مو معطل ویلې او معطل الرابع يكون رب بتقدير الضمه ونصب بتقدير الفتح والجزم بحسب اللام ويختص بالناقص الالفي غير تثنيه وجمع ومخاطبه وخدا قسم اعراب دا خاص دي د ناقص الفي سره خو هغه ناقص الفي چې تثنيه بم نوي جمع مذکر بم نوي واحد مؤنث مخاطب بم نوي ٹھیک ده کنه که واحد پوښي سبا نوي
تسنیه به نوی جمع مذکر به نوی واحد مؤنث مخاطبه به نوی ټیک شته کنه لکه هو يسعى د ځکه وګورئ په تقدیر د ضمیر سره رفع ده لن يسعى نسب په تقدیر دی فتحې سره ده او لن يسعى جزم په حذف لام سره ده جزم په حذف لام سره ده پوه شو په کبونه شو پوه شو په فصل المرفوع منه معنوي او تجرده عن الناسب اوس په دې فصل کې ته مصنف دا بینوي چې پهله مضارع دا به کله مرفوع وي پهله مضارع به کله مرفوع وي نو پهله مضارع د رفع عامل معنوي ده څه شي ده عامل معنوي ده او متوسط پته لګي چې د عامل معنوي د کله وي نو مصنف ته د عامل معنوي تعریف مکړه چې عامل معنوي په دې صورت کې وي ٹھیک ده کنه پهله مضارع ته رفع سویر کوي پهله مضارع ته رفع عامل معنوي ور کوي ٹھیک ده کنه وعامل معنوي دا ومتا سرنګ معلومیږي چې عامل معنوي څه شي ده نو مصنف د تغییر په خپل تعریف وکړل چې هو تجرده عن الناسب والجازم چې کله په مضارع د ناسب و د جازم نه خولي نه په حرف ناسب داخل وي عامل ناسب نه په عامل ناسب داخل وي نه په عامل جازم داخل وي نو په دې کې به عامل معنوي و دې ته څه ور کړی وي رفع ور کړی وي څه ور کړی وي رفع ور کړی وي ټیک شو کنه المرفوع منه معنوي هو تجرده عن الناسب والجازم انه هو يضرب ويغزو ويرمي ويسعى پوش عمل پنا داخله نو څه وکړلو پوش په بس ها